بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بس تاسو ته پته ده چې بارانونه شروع شوي دي ډېر زیات. بارانونه وریږي او دا داسې موسم دی چې په دې موسم داسې خاص بارانونه نه وي، خو بس د الله پاک کار دی او د دې نه دا معلومیږي چې بس الله پاک خفه دی، ځکه چې هره ګناه چې کم دی نو بس نن سبا مونږ کې راغلې ده او د چا نه ګناه کني. تاسو دا وګورئ دې تماکوانو کې دا د اوبو ولاړې دي او غنمان پاخه دي، یو ځای بل ځای ګلۍ وشوې، بونیر کې ډېره زیاته ګلۍ وشوه، مردان کې ډېره زیاته ګلۍ شوې ده. اوس هم چې دې غنمو ته موږ وګورو نو دا غورځېدلې دي او موږ سره استاد هم ولاړ دی او ماجد هم ولاړ دی. موږ به دې سره هم یو دوه خبرې کوو. استاد اسلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد بارانونه ډېر زیات وریږي او چې شین کېږي بس بیا ورځې پس باراني، دا څه وجه ده؟ الله پاک خفه دی. دا زمونږ د اعمالو وجه ده حاجي چې مونږ د الله تعالی حکمونه نه منو او او په ګډ وډ وخته یو او الله پاک ډېر سخت ناراضه شوی دی چې کله د باران د غوښتو وخت وي نو هغه وخت کې باران نه کېږي او چې کله مونږ وایو چې خدای پاک ته شین کړي نو په هغه وخت باندې راباندې دونه بارانونه وشي چې هغه تیار فصلونه مو خراب شي. دواګانې نه قبلېږي. دواګانې به څه قبولې شي؟ زمونږ په خېټو کې آرام پراته دي مردارې، نو دا دعاګانې نه قبلېږي. بس الله تعالی چې په موږ خپل رحم وکړي، په رحم باندې به کار کېږي او دغه شانتې خو ګرانه ځکه چې دا ټول آرام خواره رانه جوړ شي، ډیم نشته او خلک چې دی نو په دې دونه بارانونو کې بس په بړستنو کې ناست دی او ښه فلمونه ګوري او ډرامې ګوري، چېرته د په ټیم منزل هم رونهوته ده. نو بس ټول له پکار دي چې د الله تعالی د حکمونو پابندي وساتي او چې څنګه بانګ ویلي چې منزله ځان رارسوي، د الله تعالی شکر ادا کوي او د الله تعالی نه د مغفرت دعاګانې وغواړي او چې الله تعالی رزقونه فراخه کړي او حلال کړي. امین. ماجده ته څه ویل غواړې دې اورېدونکو سره یو څو خبرې وکړه؟ جی بس ما کنه چې موسم هم داسې دی، بارانونه هم ډېر شو، دواګانې دي سپیشلی کې خاص کر مسافرو دپاره، مسافرو دوا قبلېږي. بالکل مسافر چې کوم دی مونځ او دس ته هر چیز ته فارغ دی، مونځ او دس کوي که نه، او الله دې هر سر مسلمان له توفیق ورکړي. دا مونږ باندې د الله تعالی غضب دی، بالکل غضب دی. خلک یو انسان د سوچ وکړي چې دا میاشت کومه شروع ده، دا موسم کوم دی، دا اوس دا پنځمه میاشت په داسې شروع شي، دې کې خو ډېره زیاته ګرمي، خلک په سوري باندې هم ډېر ګرمي کېږي. زمونږ مسافرو ته ټولو عوامو ته دا ریکویسټ چې دا الله تعالی د طرفه د مونږ باندې غضب دی چې الله تعالی د مونږ د غضب اوچت کړي، دواګانې وکړي. بس مینوالو الله پاک رضا کول غواړي او بس موږ له پکار دي چې د نیکۍ کارونه وکړو او نورو ته هم دعوت وچلو د نیکۍ دپاره. نو بس الله پاک دې موږ باندې خپل رحم وکړي او موږ به الله پاک نه خیر غواړو او الله پاک دې شین کړي. غنمان ټول پاخه شوي دي، تماکو چې کم دی نو دا دي تاسو ګورئ اوبه پکې ولاړې دي، چاته ګوډ پاتې دی، ګیاګانې پکې غټې شوي دي او ماجده نور ورته څه ویل غواړې که نه؟ بس دواګانې دي کې غنمونه چې کم دی نو پاخه دي، دا وګوره مخامخ غنمونه دي، دا ټول دا وینې مینهوالو دا خلک پکې هم دغه ګرځي، خلک خفګان نه پکې ګرځي چې راشي ته پټي ته نو خپل حال نه خبر نه وي. تاسو دواګانې وکړئ چې الله پاک شین کړي، دا غنمونه خلک فصل چې کوم تیاره غله ده الله پاک بس موږ له په کورونو کې واچي. مسافرو دواګانې قبلېږي، خاص کر مسافرو دپاره، مسافرو لپاره سپیشل ریکویسټ موږ ډالۍ درلیږو. صحیح ده؟ السلام علیکم.